السلام علیکم وټامینز ته ویل کېږي او وټامینز چې کوم ګروپس دي هغه زموږ سره کم دي. یعنې تاسو به زیاتره خلکو نه اورېدلي چې وټامینز ته ویل کېږي پلانکې وټامینز دا وټامینز هغه وټامینز. خو نن به موږ تاسو سره خبره کوو چې وټامینز زموږ سره کوم دي، د دغه وټامینز زموږ سره بیا کوم قسمونه ټیک ده. نو اول نمبر باندې تاسو دا وپېژنئ چې وټامینز ته ویل کېږي. وټامینز چې کوم دی دا زموږ سره د ارګینیک کمپاوند دی چې زموږ باډي د څه لري د ضرورت لري په سمال اماونټ کې. چې کې موږ دغه وټامینز په نارمل لیول باندې اخلو نو زموږ باډي به سره سوي هیلتي به وي او باډي به خپل فنکشن څه کولی شي پراپرلی پرفارم کولی شي. اوس که موږ وټامینز په خپل نارمل لیول سره اخلو زموږ باډي به سوي دا به سره هیلتي وي او زموږ باډي به خپل فنکشن چې کوم دی دا صحیح پرفارم کولی شي. ګوره وټامینز چې کوم دی دا زموږ سره داسې اوسیز دی که چېرته کې دا موږ نه اخلو زموږ باډي چې کوم دی بیا مختلف قسم مسلې راتلی شي. که چېرته کې موږ دا وټامینز په خپل نارمل لیول سره اخلو نو دا زموږ باډي ته څه ورکولی شي پیدې ورکولی شي. ګوره پر روان لیکچر کې بیا موږ ستاسو دا خبره کوو چې کوم وټامینز د کوم څیز لپاره ضروري دي. که چېرته کې موږ وټامینز نه اخلو زموږ باډي د کوم قسم مسلې منځ راتلی شي او که چېرته کې دا وټامینز موږ ډېر زیات کم اخلو نو دغه نه موږ د څه قسم بیماریانې کېدلی شي یا دغه وټامینز که چېرته کې موږ اخلو دغه وټامینز موږ ته سره هم پیدې راکولی شي. نو انشاءالله دا به موږ ستاسو سره بیا پر روان لیکچر کې ډسکس کوو ټیک ده. خو تاسو نن دا وپېژنئ چې وټامینز څه ته ویلی کېږي. نو وټامین دا زموږ سره ارګینیک کمپاوند دی چې زموږ باډي دې ته ضرورت لري او که چېرته کې دا وټامینز موږ په خپل نارمل لیول سره اخلو زموږ باډي چې کوم دا به سره هیلتي وي او دا شانې کې باډي به خپل کار په اسانه باندې څه کولی شي پرفارم کولی شي. دغه ته ویلی کېږي وټامینز ټیک ده. اوس وټامینز چې کوم دی دا موږ په دوه حصو کې ډیوایډ کړی دی، په دوه ګروپس کې موږ ډیوایډ کړی دی چې یو ته موږ وایو فیټ سالوبل وټامین بل ته موږ وایو واټر سالوبل وټامین. اوس فیټ سالوبل وټامین زموږ سره کوم دي او دا شانې کې واټر سالوبل وټامین چې کوم دی هغه زموږ سره کوم دي. فیټ سالوبل وټامین چې کوم دی هغه زموږ سره څلور وټامینز ټیک ده. اول نمبر باندې دی زموږ سره وټامین ا، بل دویم دی وټامین ډي، دریم دی وټامین ای او څلورم دی وټامین کې ټیک ده. دا څلور چې کوم دی دا فیټ سالوبل وټامینز ټیک ده. د دغه نه پس چې کوم دی بیا موږ خبره کوو په واټر سالوبل وټامین باندې. واټر سالوبل وټامین زموږ سره کوم وټامینز دي؟ هغه وټامین چې زموږ سره بی کمپلیکس والے وټامینز دي او بل وسره کوم دی هغه وټامین سی. یعنی واټر سالوبل وټامین زموږ سره کوم وټامینز دي؟ وټامین بی کمپلیکس او وټامین سی دا دي واټر سالوبل وټامینز. اوس په واټر سالوبل وټامینز کې زموږ سره چې کوم بی کمپلیکس راځي باقي بیا مختلف قسم دي. لکه مثال په تور باندې وټامین B1. ګوره د دې وټامین B1 سره تاسو یو خبره یاد وساتئ. ټول اول چې کوم وټامینز پیژندل شوی دی نو هغه دی وټامین B1 ټیک ده. دا وټامین B1 چې کوم دی تاسو سره په نوٹ کې وساتئ. سکی په نوٹ کې د ټول نه چې کوم فاست وټامین پیژندل شوی نه دی وټامین B1. دی وټامین B1 ته موږ بل یو لفظ استعمالو چې هغه ته ویل کېږي تایمین. څه شی ته ویل کېږي؟ هغه ته ویل کېږي تایمین ټیک ده. اول چې کوم وټامین پیژندل شوی دی نو هغه ته ویل کېږي وټامین B1 یا تایمین. که چېرته کې تاسو تایمین منځ راشي نو دا هم زموږ سره څه وټامین B1 دی او که چېرته کې B1 راشي او بیا تاسو الریډي پیژنئ ټیک ده. نو وټامین B1 بیا دی وټامین B2 B3 پر B3 نه پس بیا B4 راځي. B4 په دې کې نشته ټیک ده. نو B3 نه پس بیا سره ډایرکټ B5 دی، بیا B6 دی، بیا B7 دی او د 7 نه پس بیا 8 نشته ټیک ده. نو 7 دی، 7 نه پس بیا ډایرکټ سره 9 دی ټیک ده او B7 دی نو 8 نشته B9 ټیک ده. د B9 نه پس کوم دی بیا 10 او 11 نشته او لاست کې بیا کوم یو نمبر دی هغه ته ویل کېږي وټامین B12. نو دا دی زموږ سره وټامینز باندې موږ سره خبره وکړه. په ویټ سالوبل وټامین تاسو پیژندل او واټر سالوبل وټامین تاسو پیژندل. ان شاء الله پر روان لیکچر کې موږ تاسو سره ډسکس کوو چې کوم رقم وټامینز ته بیا موږ کوم نومونه وایو. لکه دا لیکل موږ لیکلی فیټ سالوبل وټامین. نو فیټ سالوبل وټامین کې موږ لیکلی وټامین A. اوس د دې وټامین A لپاره چې کوم خپل یو نوم دی نو هغه نوم به بیا تاسو پیژنئ. دا شان کې دی ټول لپاره هم دا شان کې د بی کمپلیکس لپاره د هر لپاره چې کوم بیا خپل یو نوم دی هغه چې کوم موږ پر روان لیکچر کې تاسو سره ډسکس کوو. امید کوم تاسو به باندې پوه شئ. ان شاء الله ملاقات به کې په نوې ویډیو کې د نوې موضوع سره. د خدای په امان.